Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, from second year biology, today we are going to explain the next topic, mechanism of urine concentration. دا خبره ځان سره نوٹ کې سټوډنټ چې کله مونږ ایک کو یورین فارمیشن کو نو دا زمون چې کوم سراوندینګ دی کم زمونږه پرس کړه باډي کم انټرنل انوایرنمنت او د ایکسټرنل انوایرنمنت دا پای باندې ډیپند کوي. که تاسو خیالي په جمی کې یعنی وینټر سیزن کې مونږه مسلسل بار بار ایک کو او په ایک کې د اوبو مقدار سیوا وي وایټ ان کلر وي، خو په ګرمۍ کې چې کله مونږ ایک کوو نو مونږ ډېر لیټ کوو او د هغه کلر څنګه هغه یلو وي زیړي. د دې خبرې دا مطلب شو چې په ګرمۍ کې زمونږ جسم ته د اوبو دومره ضرورت نه وي ایز کمپیر ټو سمر. په ګرمۍ کې زمونږ جسم ته د اوبو ضرورت ډېر زیات وي، نو ځکه زمونږ دا یورین دا ډېر زیات ټینګ وي، کنسنټریټډ وي. هغه اوبه په مختلفو طریقو سره ګرده هغه جذب کوي او واپس بلډ کې شاملوي. ځکه زموږ د باډي نه پرسپیریشن هم کیږي، سویټینګ هم کیږي، لاس اف واټر د سکن په ذریعه هم کیږي. نو د هغې کنزرویشن دپاره الله تعالی زموږ په باډي کې د موسم مطابق میکانیزم ایښودي دي. هغه میکانیزم هغه سویچ آن کیږي او سویچ آف کیږي چې کله ضرورت وي. لکه اوس فرق ستاسو په کور کې اے سی دی، اوس په جمی کې خو څوک اے سی نه لګوي که نه، خو آلرډي قدرتي اے سی لګېدلی او یخني. اوس ته په دې جمی کې اے سی ځان ته آن کړي نو بیا خو به دې خرابوي ځکه ضرورت نشته که نه. اوس د جون جولای میاشته سخته ګرمي ده او که تا دا اے سی آن کو نو دا ستا د جسم کم ضرورت هغه به پوره کوي. ځکه چې موسم ګرم دی نو دغه شانتې میکانیزم ریګولیټري میکانیزم هغه په باډي کې هم الله تعالی ایښودي دي او هغه میکانیزم هغه سویچ آن کیږي او سویچ آف کیږي. نو په دغه میکانیزم کې یو میکانیزم هغه څه دی، هغه دی یورین کنسنټریشن. چې زموږ دا یورین هغه څنګه هغه ټینګېږي، ګاړهپن پکې څنګه راځي، نو د هغې دپاره مختلف طریقه کار دي. لکه روزانه په یو ورځ کې مونږه تقریبا 180 لیټر دا یورین فارمیشن یا مطلب دی زموږ د نفران نه دومره فلویډ هغه فلټر کیږي 180 لیټر. یعنی روزانه په 24 اور کې زموږ د کډنی نه زموږ د نفران نه 180 لیټر فلویډ هغه فلټر کیږي. نو دا خو ظاهره خبره ده چې دا دومره فلویډ هغه فلټر کیږي او دا ضایع کیږي نو بیا خو باډي ته نقصان راځي. نو په دې کې واپس داسې میکانیزم دی چې هغې په ذریعه د باډي واپس هغه نیوټرینټ هغه سلوټس یا هغه واټر ابزارب کوي او جسم نقصان لنه ورکوي. که تاسو خیال کړئ په دې ګرمۍ کې هغه د ګنو نه جوس وباسي که نه، که تاسو خیال یو پیرا ګنۍ ورکي نو هغې کې لږ جوس پاتې دوباره بیا فولډ راپور کړي بیا د مشین نه وباسي، چې دوباره فولډ راپور کړي مشین نه وباسي بیا پکې جوس موس نه مکمل نه جوړ کړي. ها اوس مونږ وایو چې اسمولریټي څنګه څه ته وایي. لکه په کیمسټري کې تاسو وایي مولریټي، فارمیلیټي، نارمیلیټي. نو یو میکانیزم څه دی هغه د اسمولریټي، نمبر آف سلوټ فر لیټر آف سولوشن. اسمولریټي څه ته وایي؟ نمبر آف سلوټ چې کوم څیزونه حل کیږي فر لیټر آف سالوینټ. په یو سالوینټ کې په یو لیټر کې چې څومره سلوټ وي نو دا یې ته موږ څه وایي اسمولریټي. اوس قدرتي طور الله تعالی زموږ په باډي کې یو نارمل اسمولریټي زمونږ په بلډ کې زمونږ د بلډ اور بلډ لکه دا زمونږ بلډ دی که نه، د دې بلډ اسمولریټي څومره ده؟ یعنی د اسمولریټي هغه 300 ملي اسمول. څومره ده؟ 300 ملي اسمول. دا ایم سی کیوز کې هم راتلی شي. زمونږ د بلډ اسمولریټي هغه څومره ده نارملی؟ 300 ملي اسمول. دا یونټ دی. نارمل اسمولریټي اف هیومن باډي از 300 ملي اسمول. Osmolarity depends on two factors. دا osmolarity دا solution دا depend کوي په دوه فیکټر باندې. په څو فیکټر باندې؟ اولنۍ خبره دا ده چې depends on the water content in the body. چې په جسم کې د اوبو څه مقدار دی، اوبه پکې کمی دي او که سیوا دي. خبره کلیر شوي؟ او بل دا ډیپینډ کوي په څه باندې؟ ADH باندې. وټ از ADH؟
ADH زموږ سره یو هارمون دی انټي ډایریټک هارمون دی د پیچیوټری ګلینډ چې کوم پوسټیریور لوب دی دغه په ډایرکشن کې دغه انسټرکشن مطابق دا خارجيږي دا کار کوي. بیا موږ وایو فارمیشن اف ډایلوټ یورین. ډایلوټ څه ته وایي سټوډنټ؟ هلکا. لکه ډایلوټ څه ته وایي؟ یعنی ډایلوټ یورین یعنی داسې یورین چې پای کې اوبو مقدار سیوای. نو په دې کې بس طریقه کار وي په ډایلوټ یورین کې داسې زموږ په باډي کې اوبه ډېري او ADH پکې نه خارجيږي. اوبه پکې ډېري او ADH او دا کنډیشن زیاتره په کم سیزن کې دا په وینټر کې. وینټر څه ته وایي لکه د یخنۍ په سیزن کې. فارمیشن اف کنسنټریټډ یورین. کنسنټریټډ څه ته وایي سټوډنټ؟ غاړه ته وایي. غاړه څه ته وایي لکه ټینګ ته وایي. لکه موږ دا شربت ټینګ دی که نه؟ یو شربت خو داسې تش اوبه وي بل سایډ ته شربت داسې تا مکمل ټینګ کړي چینی دې پکې زیات کړي هغې ته بیا څه کنسنټریټډ. څه به ته وایي؟ when the water content in the body decreases چې کله په جسم کې د اوبو مقدار کمیږي kidney retain water and excrete concentrated urine. نو په دې کډنی کې الله تعالی داسې ریګولیټر داسې میکانیزم یې ښودي دي چې بیا به کډنی څه کوي هغه به اوبه جذب کوي او داسې ایک به جوړي چې هغه به ډېر زیات سي ټینګ به وي ځکه چې اوبو خو ضرورت دی که نه اوبه به مونږ جذب کوو او یورین به خارجي او به ډېر زیات ټینګ وي کنسنټریټډ وي. و دا یورین څنګه جوړېږي نو دا خو د الله تعالی قدرتونه دي که نه. یو ځای کې مې ډسکشن کوو نو یو سټوډنټ پکې پاسې دی سره دا خو د الله تعالی کارونه دي. نو مونږ ته هم پته ده چې د الله تعالی کارونه دي خو پکار دی چې دا مونږ ایکسپلور کړو په دې باندې مونږ ځان پوه کړو او د الله تعالی شکر ادا کړو چې الله تعالی زموږ په باډي کې داسې سپیشل میکانیزم یې ښودي دي بغیر د پیسو نه بغیر د صدقه نه کار کوي. اوس مونږ وایو چې کاونټر کنسنټریټډ یورین انوالو ټو پروسس. چې کله دا ټینګ یورین ایک جوړیږي نو په دې کې دوه پروسس انوالو دي. یو دی میډولري ګریډینټ میکانیزم. بس میډولري ګریډینټ څه ته وایي؟ میډولا دا د کډنی یو پارټ دی. outer part is so cortex so inner part is so هغه میډولا. د یو خو د میډولري ګریډینټ میکانیزم دی او بل سره سیکریشن اف ADH چې ADH خارجيږي او که نه خارجيږي دا دوه میکانیزم دي. اوس په دې کې موږ راخلو کاونټر کرنټ میکانیزم. سره اخلو لکه کاونټر کرنټ. کاونټر څه ته وایي؟ کاونټر وایي چې کله دوه فلوئډ هغه په اپوزیټ ډایرکشن کې چلیږي. لکه کاونټر څه ته وایي؟ مخالف سمت. چې دوه څیزونه چې مخالف طرف یو داسې ځي بل داسې ځي لکه دا په ډاونورډ راځي نو دا په بر راځي نو دې ته موږ څه وایو چې دې دا ډایرکشن د یو بل اپوزیټ دی دې ته به څه وایي؟ کاونټر. او کرنټ څه ته وایي؟ کرنټ لکه څنګه موږ وایو چې د بجلۍ کرنټ نو کرنټ ایکچولي فلو ته وایي بهاو ته وایي یو شی کله بهیږي روان وي دې ته به څه وایي؟ کرنټ. دې خبره پوه شوې؟ کاونټر څه ته وایي؟ مخالف. او کرنټ څه ته وایي؟ بهاو ته وایي فلو ته وایي. که د یو سایډ نه دا فلوئډ په ښکته راځي نو په بل سایډ دا فلوئډ په بر راځي لکه په دې ټیوب کې موږ اوس ډسکس کوو. counter current mechanism it is a system of U-shaped tubule. دا هغه میکانیزم دی چې دا په دې U-shaped tubules کې کیږي in which the flow of fluid is opposite in direction. چې پای کې کوم فلوئډ دی که یو فلوئډ د یو طرف نه داسې ځي نو بل سایډ به هغه اپوزیټ روان وي. دې ته موږ څه وایو؟ کاونټر کرنټ. ډیویژن اف کاونټر کرنټ. دا کاونټر کرنټ دوه میکانیزم دي دا په دوه طریقو سره کیږي. یو ته موږ وایو کاونټر کرنټ ملټیپلایر بای لوپ اف هینل. یو دی کاونټر کرنټ ملټیپلایر بای لوپ اف هینل. دا هینل دا پړې چې کوم دی دا یو میکانیزم خو په دې کې کیږي صحیح ده. دا ته موږ وایو کاونټر کرنټ ملټیپلایر بای لوپ اف هینل. دا خبره کلیر شوه. یو میکانیزم په دې ټیبیول کې په دې پایپونو کې کیږي. دا دوه پایپونه دي دا به ډسکس کوو. او بل دی کاونټر کرنټ ایکسچینجر. ایکسچینجر څه ته وایي؟ لکه ایکسچینجر څه ته وایي؟ تبادله. چې د یو شي تبادله کیږي. کاونټر کرنټ ایکسچینجر فارم بای ویسا ریکټا. دا دویم چې کوم میکانیزم دی هغه د جسټا میډولري نفران نه چاپیره کیپیلري یو نیټورک جوړ کړي. څه جوړ کړي؟ لکه داسې کیپیلري سپیشل ریجن جوړ کړي
هغه سپیشل ریجن ته موږ څه وایو ویسا ریکټا څه ته وایي لکه نو یو میکانیزم خو په ویسا ریکټا کې کیږي او بل میکانیزم په لوپ اف هینل کې کیږي و د لوپ اف هینل دا میکانیزم زه ډسکس کوم it is function is counter current multiplier په دې لوپ اف هینل کې چې کوم میکانیزم کیږي د یورین ټینګوالي نو ته موږ سوي counter current multiplier it is responsible for hyper osmolarity دا به hyper osmolarity جوړي osmolarity دا مطلب چې دا به هغه solution ډیر زیات ټینګي main reason whether the hyper osmolarity main reason څه کې دي چې څنګه ټینګيږي نو موږ دا چې active reabsorption of sodium and chloride potassium from ascending limbs into medullary interstitium اوس په دې کې تاسو دا راخله سټوډنټ دا اوس نفران دی دا ټیبیولز دي دغه ګوره دا سری دا ټیبیول دي دا پایپونه دي لکه دا مونږ ته دا زی کټ کړی دا باقی دام خودلې دا زی دلته چې کله بلډ راشي نو بلډ فلټر شي څه شي ایته موږ بومین فلټریټ هغه فلټریټ بیا په دې ټیوب کې ښکته راځي و دا فلویډ چې په دې ټیوب کې راځي نو دا پایپونو په ځای کې به پراته وي کنه د دې په چاپیره سه انوایرنمنت دی د دې نه چاپیره به لکه دا پایپونه دي دا پایپونه داسې پراته دي کنه دا پرس کړه نفران هغه پایپ دی یو پایپ کته دا به داسې ښکته کو دا بل سایډ بوله بره کو کنه په دې کې د فلویډ په ښکته راځي او په دې کې د فلویډ په بره راځي نو د یو بل اپوزیټ دي و سټوډنټ دا پایپونه چې په کمزې کې پراتی نو دا زما دا شاته لاس دی کنه د دې سره داسې انوایرنمنت جوړ کړی دی څه جوړ کړی دی نو هغه انوایرنمنت کې هم فلویډ شته مایع شته نو دغه سراونډینګ فلویډ ته موږ څه وایو دې ځای کې چې کم صحیح مایع ته موږ وایو انټرسټیشیم څه ورته وایي لکه interstitium the surrounding fluid around the tubule is called interstitium ته به خبره پوه شوې چې کوم ځای کې دا ټیبیول پراته دي د نه چاپیره چې کوم سراونډینګ دی پای کې فلویډ سولوشن پکې شته دا ته موږ څه وایي انټرسټیشیم دا خبره کلیر شو یعنی دا هایپر اسمولریټي ځکه جوړیږي چې د دې ټیبیول نه مسلسل هغه آین په انټرسټیشیم کې جمع کیږي په دې ځای کې جمع کیږي نو اسمولریټي ټینګواله وسره سیوا شي osmolarity of interstitium increases نو د دې ځای د ټینګواله هغه به سیوا کیږي sodium and chloride again enter into the descending limbs وس سټوډنټ خبره داسې ده دې ته اوس لګوره ښه دې سایډ ته راشئ غازي په یو ځای مورچه شوي د ظالمانو چې ته خیرات واده بیا خو به حملې کوي سټون اوس دې ته لږ وخت شي چې کله دا فلویډ دی خو انټر کیږي نو مونږه وی چې نارملی د بلډ اسمولریټي څومره ده هغه 300 ده څومره ده 300 ملي اسمول ده اوس دا فلویډ چې دلته ښکته راځي دلته اسمولریټي سیوا شوی دی 600 800 پرس که 1000 دلته دا 1200 په دې ځکه اسمولریټي څومره ده نو ډیره هاي ده کنه اوس خو ظاهره خبره ده چې د دې ټیوب هغه اسمولریټي سیوا کیږي نو په کار چې د دې بیک ګراوند اسمولریټي هم سیوا شي چې دا دواړه په ایکویلیبریم کې راشي په څه کې راشي ایکویلیبریم کې راشي ایکویلیبریم څه ته توازن ته وي زه وایم چې کله په دې کې دا فلویډ راځي کم فلټریټ چې دی نو دا ډیسنډینګ لیمز چې کمی دا خپې دي دا these are water permeable ددنه اوبه بهر ته وتی شي ستې وتی شي لکه these descending limbs are water permeable دا خبره ځان سره نوٹ کا these are water permeable and solute impermeable خبره کلیر شو دا زینو چې دی دینه پدې کې ایکواپورین پروتین دی داغه پروتین په مدد سره د دې ټیبیول نه بهر ته اوبه وتی شي خو سلوټ تی په اسانه بهر ته نشي وتی خو اوس که دې ته ذرا شمه دا ځای چې کوم دی
دا زموږ سره څه دي دې ته موږ وایي اسینډنګ لیم په دې اسینډنګ لیم کې کو ټرانسپورټر دي څه دي لکه کو ټرانسپورټرز دي یعنی په دې کې داسې چینل شته داسې دروازې پکې شته چې هغه دروازې څه کار کوي هغه د دې فلویډ نه سلوټ وباسي شاباس ایکسلنٹ دا سلوټ ته بهر ته وباسي داسې په دې خبره پوه شوې چې دا کم لیمز دي کم اخپې دي د دې پایپ د دې نه اوبه بهر ته وتی شي خو سلوټ په اسانه نشي وتی نو دا خو ظاهره خبره ده نه اوبه بهر ته وځي نو په دې کې به د سلوټ مقدار سیوا کیږي که نه سلوټ مقدار به څه کیږي چې دا سلوټ دلته د های سلوټ دې ځای ته راشي فرض کا 600 ملي اسمول دی نو بیا به څه چل کیږي بیا به داسې کار کیږي چې د دې ځای نه به سلوټ دې خوا راوځي یاره کا سلوټ به تی بهر ته وځي نو دا چې کوم ځای دی دا سراونډینګ دا بیا څه کیږي دا به بیا ټینګیږي ټینګي دا مطلب چې دې کې هغه کنسنټریشن به سیوا کیږي ځکه چې دا دلته راشي لکه دلته دا غاړه ډک شوی دی دلته د سلوټونو ډک دی دلته چې راغی دا سلوټ دلته خالی کړه سلوټ نو دا کم انټرسټیشیم چې دی دا ځای چې کوم دی دا څه شو دا کنسنټریټډ شو دې ته موږ څه وایو لکه آوټر میډولا کې به کنسنټریشن سلولی اینډ ګریجولي دا خو به سیوا کیږي خو چې موږ انر میډولا ته راشو نو کنسنټریشن به څه هغه به ډېر زیات سیوا شوي نو چې دا آوټر پارټ کې کنسنټریشن سیوا کیږي نو پر ټیبیول کې پکار د دې کې هم سیوا شي دې کې هم سیوا شي پرې خبره پوه شوې اوس موږ داسې وایو چې کله دا سوډیم او کلورایډ آین د دې نه بهر توځي نو هغه بیا دې ټیبیول ته هم انټر کېدی شي څه کېدی شي لکه هغه دې ټیبیول ته انټر کېدی شي نو چې اوس د دې سایډ نه د دې چینل نه سلوټ وځي خو د بل سایډ ته انټر کېږي نو دا به څه کېږي دا به ملټیپلای کېږي څه به کېږي د ده تعداد به سیوا کېږي نو ځکه موږ ورته وایو ملټیپلایر څه ورته وایي لکه یو خو دا دی چې دا سلوټ د دې انټرسټیشیم نه به دې ټیبیول ته به انټر کېږي په ایکټیو ټرانسپورټ یا په مختلف میکینزم او دلته چې کوم نوې فلټریشن کېږي په هغه نوې فلټریشن کې ورته نوې سوډیم او کلورایډ هم راځي دې خبره پوه شوې چې دې انټرسټیشن کې کم سلوټ جمع شوي دي هغه به دې چینل ته انټر کېږي او نوې چې کم فلټریشن کېږي په هغې کې هم سوډیم کلورایډ آین به دې سره ایډ کېږي نو دې دا مقدار به څه کېږي سیوا کېږي نو دې ته موږ وایو ملټیپلایر سیسټم په دې خبره پوه شوې لکه نارمل اسمولریټي هغه 300 دا خو چې موږ کله ډاونورډ راځو موږ و د الله تعالی دغه میکانیزم ته ګوره که دا نفران دا داسې کایل نه وي دا داسې وي چې دا نفران دا داسې سیده یو نالی شانتې وي که نه نو بیا به څه مسله وه چې دا نفران چې دا داسې الله تعالی فولډ کړی نه وي که نه دا نفران بلکل سیده وي بیا به څه مسله وه بیا به دا مسله وه چې کوم دا کنسنټریشن ګریډینټ دی دا خو بیا ایسارېدل نه که نه سیده به بیا تله او د دې ځای او د دې د انوایرمنټ به بیا هغه ایکویلیبریم به برقرار نه پاتې کېدو خبرې ته بیا غوږ شي کاونټر کرنټ ملټیپلایر هغه سیسټم دی د دې په ذریعه زموږ په باډي کې یورین هغه غاړه پنته ځي ټینګېږي د اوبو مقدار پکې کمیږي او د سلوټ مقدار پکې سیوا کېږي زموږ نارمل اسمولریټي هغه 300 ده چې کله موږ ډاونورډ راځو نو دې ته د ټیوب ته د انټرسټیشیم نه سلوټ انټر کېږي او نوې سلوټ پکې هم د فلټریټ نه راځي نو ډاونورډ چې موږ ځو په دې ټیوب کې نو دا اسمولریټي به سیوا کېږي خو چې موږ اسینډنګ لیم ته ځو دلته نو دا اسینډنګ لیم دا واټر امپرمیبل دی او دا سلوټ پرمیبل دی نو دلته چې ورسره کم ایکسټرا سلوټ دي نو هغه به دلته واپس خارجي دی سراؤنډینګ ته موږ څه وایو انټرسټیشیم څه ورته وایو نو انټرسټیشیم ته به هغه سلوټ راځي او هغه سلوټ به بیا انټر کېږي د چینل ته د چینل ته به بیا انټر کېږي او دا یو ریګولر فلو روانه ده لکه دلته اسمولریټي 300 ده دلته سیوا شوه دې ځای کې اسمولریټي څومره ده 1200 ده نو ډېره های ده که نه
نو چې په کار دی چې په دې ټیوب کې 1200 اسمولریټي نو د سراوندینګ کې هم 1200 په کار ده خبره تر خیال دی چې یو ځای کې سیوا کینی بل سایت هم سیوا شي نو چې سټپ بای سټپ موږ بره راځو دلته چې کوم سیوا اسمولریټي دغه به واپس دلته بیا لاس کوي دلته واپس او چې دې ځای ته موږ رارسو واپس نو اسمولریټي بیا سي بیا به تین سوي بیا به سي چې په کار چې د ایکویلیبریم مینټین وساتي اوس که دلته موږ راځو چې اسمولریټي پرس که 1200 ده نو پرې سراوند کې به هم 1200 وي نو دې ته موږ څه وایي کاونټر کرنټ ملټیپلایر سیسټم څه پوه شوې که نه so it is enough for today